أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم. سورة النور کی 27 نمبر آیات تے احکامات اربعہ بیان شو. استدی زینا آداب سبعہ ذکر کی لصد الفحشاء. و آداب دی د پارا د بندولو د فحشاء د بهای چې بهای با پس باندې چې کم دینو سده هغه بندیږي. یو پاغي کې داره چې پردی کور ته بغیر د اجازت نه مورځه، او د پردی کور نه مراد دانه دی چې ګنه بیخي پردی یو، ځکه بیخي پردی کور چې نو داغه هغه لاسم ته نشي ورته. صحیح ده. د دینه مراد هغه کور دی چې ستا ماما دی، ستا کاکا دی، او یا ستا بل رشتہ دار دی. چونکه دغه کور کې به یوازې ستا ماما نه وي، بلکې ستا به د ماما لوریانی یا به د تره لوریانی، نو مه ورځه. که ته وایې یاره دا خو ډېره ګرانه ده، رشتې ختمیږي، خپلولي کټ کېږي، او اکثر یم داسې دا مسله ډېره ګرانه هم ده. اکثر داسې چې د دې د وجې نه د خلکو رشتې هغه ختم شي، خلک یې ختمې کړي. اصلي بنیادي مسله دا ده، قرآن وایي سورة انزلناها، سورت ما را لېږلی دی، زما حکم دی بس. یو دویم هلته ویلي وقطعناها، دا مې فرض کړی، وفرضناها، فرض کړی مې دی. نو چې فرض شو، څنګه چې مونځ فرض دی، داسې دا حکم د الله څه دی؟ فرض دی. درې مې درته دا ویلي و چې ته وایې که رشتې ختمېږي او که هر څه ختمېږي، خو الله وایي ما پکې د چا لحاظ نه دی کړی. ځکه د دې نه وروستو بیا ګڼ مسایل جوړېږي. ګڼې مسلې هغه د دې نه جوړېږي. د دې وجې نه الله رب العالمین لاولنی ادب ذکر کوي، او دا شیطان راغی، مخکې قوانین بیان شو. نو شیطان راغی، شیطان ویل مړه خیر دی که نه، داسې کار دی چې هسې کاکاداري ده او رشتهداري ده او ماماداري ده، او د یو بل کوزی راځئ که نه. نو مطلب دا دی چې په دغه طریقه باندې شیطان دوکه کول شروع کړه. الله رب العالمین حکم راولېږه چې داسې مه کوئ. شیطان چې کله دا حکم راغی او دا حکم خلکو عملی که، عمل یې پې وکړه، او د خلکو کره کور کې دننه تګ را تګ بند شو. صحیح ده. ماما کاکا کره ځې نو بس ورشه، خو صرف د ماما کاکا سره میلاو شه، اجازت وغواړه، نو خلک به سیټ ته شي. نو چې سیټ ته شي نو ستا ماما کاکا دی، هغه سره به ملاقات وکړي، کې باندې ورسره خبرې اترې وکړه، خبره به ختمه شي. پوه شوې؟ خو شیطان بیا راغی، وایي زه په کور خو بند شوې، خو مړه بهر چې کم دی نو راوځي که نه، نو بار ورته ګوره که نه، بهر راوځي نو بار ورته ګوره، او د الله قدرتونه پکې ګوره. الله دویم حکم راولېږه چې قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، مؤمنانو ته ووایه چې بعضې نظرونه کته کړي. اوس مؤمن مسلمان واورېدل، هغه هم نظر کته که. نو په دریم ځل باندې شیطان راغی، هغه ورته ووی، ښځې ته یې وویل، زنانه ته وایي چې خو راته نه ګوري، خو ته ورته ګوره که نه. وقل للمؤمنات، دریم حکم راغی، دریم ادب
چې مؤمنانو زنانو ته وګوره چې کته دي نظر دې کته کی او هغه زنانه به ذکر هغه نارینه به ذکر کی چې داغې نه پرده نشته ده او د صادر او پړونه ده بورقه ده داغې څه شرطونه دي هغه به ذکر کی خام. بیا چې دا ونه شوه اوس زنانم دینداره شوه قرآن واوري سوره نور واورېد نو څلورم ادب چې یاره تا خو دومره کالي مالي اچولي دي که نه بنګړي دي اچولي دي پنځېبونه دي اچولي دي نو اوس تم چاته نه ګوري نو تا تم څوک نه ګوري نو د دې پیدا څه د دې سینډل او د دې کپړو پیدا څه شوله خو زه په دې لار روانې که نه نو دې خپې له یو درز ورکه نو خلک به شرنګه د شرونګه واوري نو خلکو ته به پته ولګي چې صاحب یې خو څه دی پنځې به اچولی دی بنګړي اچولی دي نو بیا چې کوم دی نو څلورم ادب راغی چې ګورې ولا یضربنا بارجلهن پوله به ټک نه ورکوي لیعلم ما یخفینا من زینتهن داسې سینډل به هم نه چې روانه یو ټکا دي خېجې ته وایي اسپه را روانه شیخ د ویسانه ورالله مرقده بوی فرمایله یو ورځ په روډ را روانم شاته را پسې ټکا وه نو وایي ما زه سیټه شو ما جوړې ټانګه را روانه وایي چې زه سیټه شو رانه مخکې شو وایي چې مخکې شو هغه څه وي کالجیاتې وي د کالج جینکۍ وي نو دا ټک ټوک به یې راغستی د خلکو ځان طرف ته میلان څه دی هغه پیدا کوي. سوره نور یو عجیبه انداز دی ګورې ښه د دې خپل انداز دی او په هغه انداز باندې چې وي نو بیا لږ ګران هم دی خبره څه ده ګرانه ده. پنځم شیطان بیا راغی وایي مونږ ته خو د واده کولو دپاره دا مسلې دی ته خو صحیح ته نا واده کړی یا نا واده کړی یې زنانه ته وایي پوه شوې دا خو به پې واده کړي عمل کوي ادب راغی وان کې الایام منکم بې واده وله واده وکئ صحیح ده. اوم ادب شپږم ادب دا دی چې والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم چې نوکر دی او هغه هم د عقد کتابت غواړي نو هغه سره هم څه وکړه لیکل وکړه. او اتم دا دی وایي خیر دی مړه دا خو په دې کلي کې ده نو خیر دی دغلی ولېږه که نه یو ځای بل ځای ته که نه پوه شوې څه ځایونه داسې دي چې هغه د بدکارو دپاره خاص دي په خبره پوه شوې نو حکم رالی ولا تکریو فتیاتکم علی البغا او دې کې به ګڼ مطلبونه دي زه درته ویم ښه تفصیل کې ویم. یا ایها الذین آمنوا اے د ایمان والاو لا تدخلوا بیوتا مدن نکیږي کورونو ته غیر بیوتکم بغیر د خپل کورونو نه د خپل کور نه علاوه د بل کور ته مه ورځه بلکې خپل کور ته حدیث کې راځي چې کله خپل کور ته ورځې نو غاړه تازه کا هسې نه چې تحصیلدار دې په داسې حالات کې ویني چې زړه دې تې تور شي سر یې ببر کړی دی پوه شوې که نه لوی بلا یې ځانه جوړه کړله خیال دې دی دا به ځان برابر کړي چې صاحب خو څه دی را روان دی. حدیثو کې دا هم راځي که نه چې سړی د سفر نه کور ته راځي نو کور کې دې خبر وکړي صحیح ده که نه چې صاحب څه دی در روان دی کې تستحد المغیبه کې تستحد المغیبه وتمتشط الشعیصه ګران الفاظ هم دي لږ وتمتشط الشعیصه چې ښځه سر ګمونځ کړي یعنی څڼه سترګه وکړي او دا بل معنا نه کوم صحیح ده. اوس مسله صاحبه هغه چې کومه دی نو دا ده الله وی غیر بیوتکم بغیر د خپل کورونو نه حتی تر دې پورې تستأنسو چې تاسو اجازت غواړئ حتی تستأنسو چې تاسو اجازت ګوره اصل کې معنی اجازت ته هو تعبیر کړه دې په استیناس سره استیناس ته اونس نه دی اونس مینې ته وایي محبت ته وایي نو تبا چې د چا کا ورځي کله کله د سړی مجبوري نو سړی کور ته پرېږدي خو تندی یې ځي را ګونج کړی چېرې دا زما که نه راتلی نو ښه به وه داسې وایي خلک که نه کله کله د بعضې مجبورۍ زموږ د پښتنو خپلې مجبوریانې دي د هغه مجبوریانو په نسبت باندې سړی کور ته پرېږدي مجبوري ده
خو اوس د تندې دا وی چې دا سړی دی نه راځي خو مجبوری ده اوس وکما نو دلته تعبیر پس سره وکړه چې تندې ته بم ګوري تندې ته با ګوري محبت تم ګوره مینې تم ګوره حتی تستانسو تر دې چې تاسو اجازه وغواړئ وتسلموا علی اهلها او سلام واچوي اوسیدونکو د دې باندې ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون دا غوړه د تاسو لپاره دې لپاره چې تاسو نصیحت والئ ذالکم خیر لکم الله دې کې خیر دی ولی الکه دې کې څه دی خیر دی دې کې پټ ډیر غټ خیر پروت دی او داغي وجداله چې کله کله دا خپلوان مسله ټوله د خپلوانو نه جوړیږي او عام شویم دي داسي پر دې سړی د چا د کور نه خبرېږي نه کوکیږي الا داسې مسلې د خپلوانو د وجنه راځي بدنامي بیزتی دا اکثر د هغه چا نه کیږي چې هغه ته ته خو زما د کور سړی دی مړنو الته د قران حکم دی د خپونه لاندې کړه د قران حکم دی او تا د خپونه سکه لاندې ک د دې وجنا کروستو بیا ته او شرمېدلی نو خپکیګا ما زکه دا وې دا چا وې دا پخپلا نو ګیلا ولکه د بلا قران د شاته ورزولې دی ښا ذالکم خیر لکم دا وردا تاسو لپاره دې لپاره چې تاسو نصیحت واخلئ پایلم تجدو بیا حدن دو صورت ذکر کړي چې کبدي صورتونو کې کوړ تا ورشي نو خیر دی یو که تاسو ونموند پدې کې یو تان نو مدن نه کېږي حتی یوزن لکم تر دې چې تاسو ته اجازه وکړي شه دو صورتونو رستو دي اے تا کور کې چاته आवाज وکړ تر دې ماما دې आवाज دی وکړي اجازه غواړي کنه د کور نه आवाज راغی خو आवाज به رستو سورۃ الاحزاب کې راځي چې خزه جواب ورکړي نو پلا تخزانه بالقول خبره به جوینا خزه به وي ونشتا صحیح دا ولی پیت مع الذی فی قلبه مرض اسنه چې دلته کې دا او کله کله پردیس اړم راغلی نو خبره سی واقعي کنه نشته دی یا رجی هغه خو نشته دی ها نو شرط تله دی پلانی زه ته تله دی نو کله برازي الکه به چې نشته خو خبره ختمه بس نشته او اوس خو خبرې نورې مسانې شوې دي د انجمار راوته دي ورنګ متوکه کنه صحیح ده کنه انو وی پایلم تجدو که تاسو نه مونږه پدې کې یو تا نو مدن نه کېږي حتا یو ځن لکم تر دې چې اجازه وکړئ شي تاسو ته څوک نشته نو مورځه ځکه سبب د بدنامۍ به وګرځي ټیک ده کنه دویم اداره وان قیل لکم ارجعوا کچری ویل شو تاسو ته واپس شئ د کور نه جواب راغی چې واپس شانو پرجیو به څه شي واپس شي باچا صاحب نور الله مرقدو به فرمایل وې د دیوال سره به سیمټ کېږي نه ها د دروازې سره به سیمټ کېږي نه نو دی ویره جی زسیما یره جی زسیما زه پښتونې ما او وس راغلې ما به زما سره ټیم نشته دی نو دی دغه تنه څه دی ولا په خبره پوښوي نه 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 صحیح ده بس پرجی واپس شولې واسکالکم دا واپسی چې دا اسکالکم پاکی رستا سو د پاره د تومت نه څوک په باندې تومت ونه لګي د دین د پاره د عزت د پاره د زړه د پاره د دې ټولو د پاره پاکی دا سره بیا لګاوخه والله بما تعملون علیم الله پاغه چې تاسو کوي پوهه ده نو کته وای رښتې ختمه نو وی سورۃ انزلناها مار لګل صحیح ده قطعناها وفرضنا فرض کړه مې ده فرضناها احکامات مې فرض کړي فرضناها قطعناها جدا جدا مې بیان کړل د چا لحاظ مې پکې نه ده کړي او د الله کتاب دې دسي ورکه تاسو خېدي د حدیثو په درس کې خلک ډیر نهستي د زیاده کنه ارزه کې چې د حدیثو درس ډیر پکې د قران عجیبه غونډه کتاب دی دې کې ډیر څوک نه کینی ولې دا سخت دی ورې سخت دی ډیر ځکه دا د الله کلام دی او الله رب العالمین د چا خیال
نه ساتي به ډانګ تو کله خبره کوي لکه چې ورچا په کوټه کې نه دی ناسته صحیح ده هو اسکالکم والله بما تعملون علیم دا جمله راوړله چې نور ګور استاد ارسن الله سره خبر دی الله پاک چې تاسو کوي پوهه دی لیس علیکم جناح نشتره پتا سبحانه ګنا ان تدخلوا بیوتا چې دن نشي کورونو ته غیر مسکونه چې د اوسېدو نه دی مثال ته ور باندې اجره ده او هغه ته دن نشي بغیر اجازه ته نو خیر دی ورتلی شي صحیح ده کنه بیا متاع لکم چې پای کې ستا سامان دی غاړه غوټه دې کې پراته ده گاڑی دې پکې ولاړ دې خو اجره ده کنه نو ورتللی شي ځکه دغلته کې دغه خطر نشته دی الله پوهیږي په هغه چې تاسو ښکارا کوئ وما تکتمون او هغه چې تاسو پټوئ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم کورونو ته خبره بنده کورونو ته بنده نو چې بنده نو شیطان راغی ویل مړه کور کې سیم بند شي او بار خو راوځي کنه نو دې ته ګوره ادب راغی چې نظر با کته ساتي صحیح ده او بعد جاهلان وای نه نه کلی مختا بکتو کی ګناه نشتا او په نظر کې چې صاحب نوین عبدالرحمن لکه دا د چا ویلي دي ولې دا د قرآن آیات دی یا د محمد رسول الله فرمان دی وی دی کنه غلط هم نه چم نه وای نه نه کلی مختا پکتو کې ډیره ګناه ده نظر ستا جدا دی او د عبدالرحمن جدا دی خبره ختمه صحیح ده کنه الله اکبر کبیره د دې وجنا الله رب العالمین حکم راولېګا وا مؤمنانو سړو ته یغضوا من ابصارهم چې کته کې باز نظرونه یعنی ارده کې بکته نه ګوري ښا تیندک به وکړي سټډنټ به وکړي سټډنټ به اوکې نه نه باز نظرونه باز زید سده چې هغه ځای کې به نظر کته ساتي ویا پزو فروجهم حفاظت کی د خپل اندامونو ان الکشف و زنا کار کوي دیم نه بدکاریم دی نه کوي د خپل اندامونو حفاظت دی کوي زګلا نارینه عورت هغه د کندو نواله ترنوم پورې دی د عورت غلیظه وای کار کول ناروا بل قتل ناروا ٹھیک ده او زنانا ټول عورت البته فقها چې ذکر کوي رست خبر لرا روانه ما چې الا وجهها وکفیها وقدمها مخه عورت نه ده او لاسونه خپې نه د منځ خبره ده ګوره د بهر خبره ده نه ده او رست را روانه ده چې مخ پټول داسې دي دا بالکل لازم دي بالکل لازم دي فرض دي نو ان الله خبير بما يصنعون یقینا الله تعالی خبردار دی هغه څه چې دی کوي دریم ادب چې زنانه او تراله وي تاسو ته خو نګوري خو تاسو ورته خو ګورئ کنه وقل للمؤمنات ويا مؤمنان زنانه وتا یغضضن من ابصارهن چې کته کې باز نظرونه حفاظت دیو کې د خپل اندامونو ولا يبدينا زينتهن او نه د ښکارا کې ډول ډال یو معنا ده ولا يبدينا زينتهن او نه د ښکارا کې ډول ډال الا ما ظهر منها مگر هغه چې ښکارا ده د دینا به به معنا د سیجخه چې ډول ډال نه ښکارا کې څه مطلب ډول ډالې جامې دي صحیح ده کپڑے دي دا باندې ښکارا کوي الا ما مگر هغه چې ښکارا یو چې برقه ده منطقيان وای تسلسل با لازم شي که په یو برقه باندې بلا چې په بلا او په بلا البته علما وای د څه برقه با اچي استعمالي با چې هغه کې کشش نه د څه رنگ برقه با استعمالي چې په هغه دا رنگ خلق ځان طرف ته نه مایل کوي نو دې سره ته بیا خبره د بدمعشي برقه موته یو د غریبۍ برقه ده یو د سره د بدمعشي دا پړونه دا پړو د سره پرده دنه پړونه دا خو د سره پرده نه د چلو پټه پزان نه چولې دا پوښ وکنه او دارنګ چې کوم دینو حیا د پوزي سر لراله او دا اوسنۍ جنہ کوي پوزي پټوینا سره پوزه سره
پټه کړې ده او یا اوس پکې هغه بله ده موږ به ورته کورې وه څارو ته به خلکو کورې اچاو که نه هغه کورې دې زنانه اوس اچولي یي دی وله نوم بل دی خو دغه کورې دی نو ماکس ورته وایي که نه هغه لانجمار اوس یې جوړ شوی دی اوس صاحب او پای کې بیا ځان له خپل قسمه قسم راوتي دي نو پای کې هم دا لانجمارې هغه څیز استعمالوي چې هغه کشش والا دی هغه پړق پړوق والا دی نو دغه ځان له ناروا شی دی ولا یبدین زینتهن ډول ډال باندې ښکاره کوي مطلب برقه به استعمالوي برقه به د ټوپۍ استعمالوي او هغه ټوپۍ برقه به هم څه یو هغه به هم غټه یو تنګه به نه د کابل ګرام بابا خبره مې اورېدله نور الله مرقده هغه پخوانی صادر یاده اوس دا به د مشرانو ته پته وي چې پخوانی صادر به ول زنانه و چې کوم استعمالو د سر نواله تر مکمل خپو پورې به زنانه څه وه پټه وه صرف یوه سترګه به پکې څه وه ښکاره وه اوس د ټوپۍ برخه کله واچوي نو شاته به یې واړئ نو ټول سکرین یې ښکاري مکمل نو د دې برخې نه بیا مطلب څه شو سړي سره زنانه تلې وه بازار نو دا سړی ته مخکې و زنانه ورپسې څه وه شاته ورپسې وه نو هغې برخه دغسې اوچته کړې وه نو د یو ځل وکتل چې هغې زر څه کړه راښکته کړه بیا داسې مخکې لاړه چې بیا یې اوچته کړې وه بیا یې چې وکتل چې بیا یې زر راښکته کړه چې په درېیم ځل یې دا چلو کړه چې سړی پسې راتاو چې د سر نه یې ونه راغونډه کړه یې سړي ویل دا څه کې اورې ډک بازار دی هغه ویل ته خو زما نه پرده کې د دې سړو نه خو پرده نه کې خو زما نه چې زه راته وګورم چې بورکه څه کې راکاته کې خیر دې شي نه دا د دې څه مطلب شي بیا دویم مطلب دا دی چې نو ما راته ووایي چې یو دغه ده د بدماشۍ هغې ته هغې له نوم هم ډېر ښکلی ایښی دی دا پیشني بورکه څه شی ده پیشني ده نو مطلب پیشن دی که نه او که ستاسو خیالي دغه برخه کې چې کومه زنانه روانه وي نو هغه سمه بدماشه وي لار هم دله نه درکوي ته به دې سیټه کېږې ته به دې سیټه کېږې موږ سره دور حدیث کې یو طالب و نو هغه ویل لار کې را روان وم ویل یاره لار یې نه راکوله اورې دا لانجمار را روان وی لار یې نه راکوله وایي بس ما مې ستا سترګې پټې کړې ما چې ور پته به یې لګي چې څوک به یې ګټي اورې وایي بس ما سترګې نظر مې ښکته کړ او بس سیده روان وم زه که نه وایي بس چې بیخي ورته ور نږدې شوم جرو یې سیټ کړ ما چې پته به یې ولګي چې څوک یې سټډن کوي بس اورې چې څوک و سیټه کېږي نو دا بدماشه چې دا لاس به وی راوی چې په دغه کې روانه ده په دغه پیشنۍ کې او بیا چې کوم دی نو تاله په روډ کې لار هم نه درکوي په لار کې درته لار نه پرېږدي ګورې خبره پوه شوې نو دلته زینت نه مراد یا سدي جامې دی او زینت ډول ډال دی هغه به نه ښکاره کوي یا دویم مطلب دا دی الا ما ظهرنه مراد به څه شي د بورقې دا بره طرف په شي صرف ځکه دغه پټېږي نو پټولی ممکنه نه دي خبره پوه شو یا صادر دی غټو لکه وروسته د هغې شرطونه را روان دي ښه دویم دا ده چې د زینت نه مراد ځایونه د ډول ډال ځایونه د ډول ډال هغه به نه ښکاره کوي الا ما ظهر منها مګر هغه چې ښکاره شي د دې نه بې اختیاره څه به روانه ده او هوا پرې راله بورکې تې څه کړه په مخه کړه مثال ته کله کله بې اختیاره د سړی اختیار نه وي او ښکاره شي یا ګاډي ته خیجي نو په کار دا ده چې جورابي او دستاني یې چولي که نه خو اوس چې خیجي نو داسې لاس اچوي نو کله کله داسې ده ښکاره شي نو دا څه ده بې اختیاره ده پوه شوې څه ده بې اختیاره ده احتیاط به کوي خو بې اختیاره ده دا نو د دې وجې نه دا څه دی الا ما ظهر منها کې دا داخل شو هر چې مخ پټول دي چې خلک یاران پکې وایي که نه بعض یاران پکې شته دی هغه وایي مخ عورت نه دی غیر مقلدین نه دي هغه وایي مخ عورت نه دی زموږ یو ملګری و هغه ویل ما ته وایي چې مخ عورت نه دی ما ورته چې یاره داسې کار دی چې خویندې خو دې زما خویندې دي خو ورشي دا ورندارۍ دې در وباسه چې زه له دې مخونو ته وګورم ویل سړی کیله شو ویل ما ته چې مړ دا ته څه ما ته چې تا ویل چې مخ عورت نه دی خو راوباسه چې زه له دې مخونو ته وګورم که نه اوس پې غوسه کېږي عجیبه مخلوق دی که نه لکه نورو خلکو ته وایي چې مخ عورت نه دی چې موږ ته خلک ښکاره کوي خو خپلو دا چا ته نه ښکاره کوي د دې نه دا خو بې شی بیا وران شه په بل طرف باندې لاړې
الا ما ظهر منها د دې وجنا په عام اوقاتو کې مخ پټول دا لازم دي یو خو د اوس واقعي ویل د اپک چې عائشه رضی الله عنها وی چې ما کله ان لله و انا الیه راجعون واورید نو ما ځان سکه پټک صحیح ده کنه دویم روایت کې راځي د نبی علیہ السلام بی بیان وی چې موږ په حج کې نو چې کله با سړی رالل نو موږ به مخونه سکړه پټ کړل نو د دې معلومیږي چې د صحابيات عمل د پیغمبر د بی بیان عمل څه دی هغه دی صحیح ده مستدرک کې روایت دی اسماء رضی الله عنها وی موږ با د سړونو مخونه پټولو د سړونو مخونه پټولو خبره پوښي ابن جوزی رحمه الله ذکر کړی دی چې و اما نظر الى وجه بغیر ضرورت فلا يجوز ارچی قتل لی د زنانه مختا بغیر د ضرورت نه دا جایز نه دی لا بشهوت ولا بغیر شهوت که شهوت ویو که نه خو قتل وته وېسدي ناروا دي خو بغیر ضرورت یې ځکه داخل دا چې کله کله ډاکټر ضرورت راځي او بعضی بیماریاں بیا دسی چې هغه کله کله د مخ نه پته لګي د سترګو نه معلومه یو نو هغه د ضرورت په بنا باندې دي از ضروريات تبيح المحظورات قاعده ده او ضرورت باشه ده روا باشه ده اگر چې ناروا باشه ټیک شو خبر خجی دارنګي ابن عتیه ویو چې د دې ظاهر لفظ نه دا معلومیږي چې ان المرأه مأموره بالا تبدي كل ما هو زینا زنانه ته حکم دی چې دا به ار اغه زینخ کار کوي چې غ زینت ته ډول ډال چې کم زې ډول ډال او الا ما ظهر منها ودا استثناء ده په وخت ضرورت لکه کله کله مثال تور باندې مارته وی گاډي ته خيجو دغه مثل الحرکتی یا هوار علا او کسو کوئی چې مراد د دینه مخلاصون او خپې دي وې دا صحیح نه ده یو خدا د صحابياتو د عمل نه صدا خلاف ده د صحابياتو عمل سو مخ پټولو او بل قران سوره الاحزاب کې وې چې کله باروزه یو کم شپیتم کې یودنین علیهن من جلابیبهن چې پزان د غاټي غاټي صادرې سکی راواچي صحیح ده او بل دادا چې د خدای بنده مخ چې ده دا خود حسن مرکز دی د حسن څه ده مرکز دی نو چې دا کار کول جایز شو به خبر اوران شي صحیح ده کنه نو الا ما ظهر منها ولی ادربنا او چې کله وزي ولی ادربنا راوا دي چي ابي خمرهن غټ غټ صادري علا جيوبهن پخپلو گریوانونو او بیا په دې صادر کې څه ده شرطونه دي خان یو دادا چې دا صادر به پیړي په دې کې با ګوره خمر پټوالی ته وای کنه خمر شرابو کې راغلیو کنه نو خمارم دې ته وای چې زنانه پکې پټي او چې د سناره ده چې داغي جامې ارسه پکې ښکاری نو د دې خمار نه به نه خمار خره پوښ وکنه دویم داله دا با نری نه لکه حدیثو کې راځي یو جینې رااله نری کپڑے چولې وي نبی علیہ السلام ته مخ واړاو ماشومه او نبی علیہ السلام فرمایله چې کما جینې زنانا دا بلوغ ته نزدیکیږي نو دل نری کپڑے نه دی پکا نو دا جالي مالي به چول خبره پوښوي نو دا صدا ناروا ده درې مدا د الله یکون زینتن په نفسي په خپل بدغه بورقاو دغه صادر ډول ډالو نه یې سمجه دا ځان له څه پړونه نه چې هغه چې کم دینو ځان تاسو وای لکه بعضی زنانو د پړونه چولې کړه نه دا به خړ غوندي چې څوک ډاډو توجه نه کوي وی ولا یبدین زینتا هن دلیل دا شخا او څلورم دا څلورم شرط چې دا به کولاوی تنگ با نه حدیث ته مسلم دی رسول الله فرمایلیو چې دوه ډلې دي او جهنميان دي دوه ډلې دي جهنميان دي او رسول الله ایمال دي نه دي ځکه په هغه زمانہ کې دا دوه ډلې نه وي و یو هغه خلق دی چې هغه چې کم دینو هغه سره با یو ډله ده چې دا هغه سره با د غوا د لکې په شان ډنډي او یضربون به الناس خلق به ګناه وي
صحیح را کنه و یو دا جهنمیان دي او دویم نساء کاسیات عاریات زنانه دي کپڑے به اچولی خو بربندي وي نو تاسو دا څنګه کپڑے چولې بربنده وي دا به تنګي سبای تنګي اندامونه په کې ښکاری نو دا د شواله کا بربنده یا دا چې دا بلندي اندامونه په کې ښکاری صحیح ده کنه نو رسول الله وی او بیا وی مائلات مومیلات مائلات نور ته مایل کیږي مومیلات ځان ته نور خلق مایل کوي سرونه به د سي جوړ کړي ک پشان د بوختي اوخ باندې دا سي زیدل تسلی او چت کړي کنه غشي په خبره پوښتنه پونه پکې خو دی او دا کې چړ دی دا فلان دی پوښ وکنه هغه سيزونه پکې برسه دی هغه خو دی او بور به سره هغه جوړ کړی نو نبی علیہ السلام فرمایله ولا يدخل الجنه دس زنانا او دا غډلا دا به جنت ته نزي نه بزي او دا لاسکه چې ولا یجد نریها وې د جنت بوی بم پینې لګي و انو کان ریا لا توجد من مسیرته وکذا وکذا اگر کداغي خوشبوئی تر ډیر لری لری رسی په دای با نه صحیح ده پینځم دارا چې د کور نه وزینو عطر او خوشبوئی بنلګي کور کې خیر دی لګولې شي خو اله چې کور یوازي کو نور لیورونه دی وخت دی خو د حدیثو کې راغلي دي د لیور باره کې د رسول الله نه تپوش شوی دی شرعي پرده غوړي د یو کور کې د چا نشته دی رسول الله پر شرعي پرده یادوم ها شرعي پرده عنقا د عنقا هغه د سره نشته دی دا زمونږ د رواجي غوندې پرده ده ها ټول پکې مونږه پریوتی والله د خیر کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای وای تپوسه ته وکا ول لیور بارکی نبی علیہ السلام فرمایل ول الحم الموت د لیور مثال د څه دی د مرګ دی څنګه چې د مرګ نه ځان ساتي داسې به د لیور نه هم ځان ساتي خو چې مسله دا راټینګې دا مسله نو ګوره ټول خپل خپلوان بری دشمنان کیږي اول به دشمنی ته غاړه ګدي نو بیا به کوم دین سره شرعي پرده بیا بنا ها د دې مسلمانانو ذهن سازي نه کیږي کدا ټول قران ته بیان کی ما په خپل باندې په کور کې سورۃ دوره تفسیر کړي په کور کې زنانه او ته دوره تفسیری او چې کلمه مسلې ته بڑ راواله مور پلار خلاف مور پلار ډیر زیات خلاف شو ان تر دې پوري او هغه لا دسي لکه چې شرعي پرده نه و دسي چې لکه زما د ماما زوی دی زما د خسې سکه پوښ وکنه یا زما تر زوی دی ناغه زما کرا دي زما خاله برازي پوښ وکنه زما تر راغلو زما تر راغلو نو هغه چې کوم دی نو مونږ هغه خپل دغه باندې عمل وکړو صحیح نه نو هغه بیا خپشو یا مو چې ترنګو نه به وچاتو اوري بیا ډېر وخت باندې رنګ اوچت کا ماته ته ماته بیا غوړې رنګ ونه کی ما ولي وې دا تا کې دا نفرت د کم زینه پیدا شه اوري یاره پوره لانجا بار انوار ته کا خبکه غما چې زه درلم نو ته جمعات کې کېنه په دې خبره زه پوهېږم اوري بل یو کشر دی هغه ذهن جوړو هغه ماته ډېر قیمتي کار دی ستاره کار وي توله دی پوښوي نو ما ټول خپل خپلوان هغه چې کوم دی نو سو هغه خپو حسنا سبیا گزارا دا مثلا د مصیبت خدا دې کنه الله دې معافي وکړي ها خو خیر مونږ ته دا وایو کنه چې بس تاسو هم څه دی لری کوي کنه چې موږ درځو مثال تور باندې اجازه واړو دروازه وټکاو بس زنانه څه دی هغه سیټ ټکي چې سیټ شي بس پل کارو کو بیا راځه څه جواب لته څه کار لته ملاقات لته بس هغه کا خیال دې نو بل پکې دا چې دا با معطر نه حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي کوم زنانه چې د کور نه اوتله او عطر خوشبوئی لګول او په چا باندې ولګیدله نبی علیہ السلام په هي قضا وکړه دا دسه دا کنایي الفاظ دي ایزانیه صحیح را د دې وجه نه علماء په کاردار چې کور ته راشي وصل دی وکي ٹھیک ده وصل دی وکي نو اوس چې د کور نه راوځینو ها د چین خاپېرې د ځانه جوړه کی او دومره سرخیو پاوډر په ځان باندې ومږي چې گاډي ته راوخیږي نو غون گاډي د خوشبوئی نه سکی
ټکی دا کنه ده دسې ده کنه خجی شپږم دا ده چې په دې کپړو کې به د سړو سره مشابهت نه وي ځکه رسول الله فرمایي هغه سړو باندې د الله لعنت دی چې هغه ځان مشابه کوي د چا سره د ښځو سره او په هغه ښځو د الله لعنت دی چې ځان مشابه کوي د چا سره د سړو سره صحیح ده نو داسې کپړې به نه وي چې په هغې کې مشابهت د چا سره دی د سړو سره دی صحیح ده دا شپږ شرطونه شپږې ښه په څه کې په بورقه کې یا پړونه ورته ووایه ولا یبدینا زینتهن او نه به ښکاره کوي ډول ډال یو درجن کسان دي چې د هغې نه پرده نشته دی او د دې نه علاوه چې کوم دي د هغې نه پرده ده صحیح ده که نه لکه یو پکې دا دی نه دې ښکاره کوي ډول ډال الا لبولتهن مګر خپلو خاوندانو ته خپل خاوند ته به ډول ډال او ځایونه د ډول ډال هغه ښکاره کوي نو اوس خو خبره ما راته ووې شیخ صاحب وی په کور کې د بیجلې موږي او چې بار ځي نو د چینو خاپېري صحیح ده دویم او آبایهن یا خپلو پلارانو ته نو د خپل پلار نه پرده نشته او آبای بولتهن درېمو یا پلارانو د خاوندانو ته د خاوند پلار څه یو سخر د سخر نه پرده نشته دی خو څه داسې حالات رالل الله دې معافي وکړي قرآنو بعضې مسایل داسې عجیبه چړلې دي چې لکه ګوره دې ځای کې قرآن دا ویلي دي خو اوس دا خبره لږه الټه غوندې روانه ده ډېرو ځایونو کې داسې حالات هم رالل صحیح ده ښه او آبایهن او ابنایهن یا خپلو زامنو ته د خپل زوی نه پرده نشته دی پنځم او ابنای بولتهن یا زامنو د خاوندانو ته د خاوند زوی هغې ته بنځی وایي صحیح ده که بنځی دی خو دې کې هم لږ احتیاط پکار دی داسې ډېر حالات رالل او اخوانهن یا رونو ته د خپل رور نه پرده نشته دی او بني اخوانهن یا زامنو د رونو ته وراره دی دا وم شه او بني اخواتهن یا زامنو د خویندو ته نو خورایې دی نو د دنه پرده نشته او نسائهن یا د زنانو د مسلمانانو نه هن کې اشاره ده چې د مسلمانې زنانه نه پرده نشته دی خو د کافرې نه شته د کافرې زنانه نه به هم څه کې پرده کوي رونه بني اخوانهن وريرونه دي او بني اخواتهن خوریان دي او ما ملکت ایمانهن یا هغه چې مالکان شوي دي ولا خیلاسونه د دی وینځي دي وینځي ښه ورې غلام هم او التابعین یا خدمتګارانو غیر اولی الاربا چې نه خاوندان د حاجت دا څوک دی نیک سړی دی بیخي کنه خدمتګار دی او دا علیک بابنة غیلان د غیلان یو لور ده او دا غیر څه صفتونه وکړه چې داسې داسې ده کنه وې مې نه فإنها تقبل ب40 وتدبر ب80 پوه شوې که خو لکه وې مې نه بیا خیر څوک تپوس کوي نو بیا به زه پوهې کړم وویلی شو که نه عربۍ کې ویل مړه څوک چې دا وایي څه وویلو بهرحال مسله دا ده نبي علیه السلام ویل د دې نه پرده کوئ د الله بندګان پوه شوې دا لانجه مار دي نو او التابعین غیر اولی الاربا چې خاوند د حاجت نه دی من الرجال د سړو نه او الطفل الذین دا دولسم شو یا ماشومانه کسانو لم یظهروا چې نه پوهېږي په عورتونو د زنانو باندې ماشوم دی او د زنانه په پردو ځایونو باندې نه پوهېږي نه که د ده نه پرده ونه کړي نو خیر دی څلورم ادب چې زنانم نظر کته که نارینه نو شیطان راغی چې ښه دا دومره بنګړي چې تا چولی دي او دا دومره پنځیبونه او دا دومره قیمتي سینډل چې تا چولی دي دا خو چې چا ونه لید یوه په درې مرض باندې ولا بیا بله کوي خو دا اله چې کله بابا کاکا بیمار دی او په کټ پروت دی
نو دا ولا بیا دوه جوړې کپړې وکړي او چې سمدستي راشي خو جدا خبره ده ته بیا جوړ شوي نه دي که نه دی له هم جوړول نو د دې وجه نه اوس پې دومره نه ګرځئ دا کپړې البته په کور کې یو بل ته ښیي که نه نو دا خو ټیک نه ده که نه هلکه بس پرېږده او مړه وایي ښځه د خاوند خوښه ده که د کلي خوښه ده پوه شوې که نه کپړې د خاوند خوښې دي که نه د کلي خوښې دي پوه شو که نه خیال ستاسو ورور له ورغلی وم دغه مې ترې راغسته پیزار مې ترې راغسته میدان ته چې پروګرام له تلو پیزار مې ترې راغسته ما دی استاد جي وایي داسې کار به وکړو چې باجي به ځان سره راولي او زه به لورې لاړ شم داسې او هغه به دوکان کې خوښ کړي او زه به ما ورته وویل داسې مې ورته کتل مېرې چا ګمان دی راباندې وشو غریب ته هم ګناه نه وه که نه چې ماحول داسې دی لکه داسې کار دی ما ورته چې زه یې خوښ کړم د هغې به خوښ وایي بیا خو ټیک ده زه صحیح ده خیر دی که نه ما مړه به دا کار برابر دی زمونږ نو مصیبت دا دی او اوس خو لا بل چل دی صاحبه مخکې به د سړو ښځو له کپړې راوړې او هغې به خوښولې بیا یو وخت داسې رالی چې دی به د ځان سره بوتلله یا به داسې کار کو چې راګه وړې خوښولې بیا به ما راته ویلو چې په 3 قسمه باندې څوک اصل پتايو والا مې درکړې وه او غالبا د شیخ دوست محمد نور الله مرقده دغه قول هغه ویل دا د یوسو او داله چې دی نو دا په 3 قسمه دی په څو دی په 3 دی ویل یو چې کم دی نو هغه دی چې د هغه نه دغه مخکې روانه د هغه له سودا کوي او د ده نه خر جوړ کړی دی صرف دی ورپسې غوټه راخلي شته که نه صحیح ده که نه او پیسې هم هغه ورکوي کیش هم هغه ورکوي او یو دویم قسم دی ویل دویم هغه دی چې دا یې بازار ته بوځي خو د بازار شاته یې کښېنئ نو هلته وله پنډوکې د کپړو راوالي وایي راشه خوښ یې صحیح ده ورسېدې که نه او ترې مې پکې دا بل هم یادو خیال دې دی که نه نو هغه د دې وجې نه ټول پکې راتله ډېره اوس طریقه یو بدله ده هغه دا ده چې مخکې به نارینه و زنانه وله کپړې راوړي اوس دا زنانه ځي او نارینه وله هم کپړې خوښوي زنانه ځي او نارینه وله یې خوښوي رنګونه او کپړه وله هغه خوښوي او هغه چې کم دی نو راوړي ښه خبره اوږدېږي صاحبه ښه دلته ویو چې ولا یسربنا بارجلهن نه دی وهي خپا په زوره باندې په تاو باندې ولې لیولما د دې لپاره چې ښکاره شي هغه چې پټې د ډول ډال د دی نه ډول ډال یې پټې او دې خپله کړس ورکړه نو هر څه ښکاره شو نو داسې کار دی نه کوي یا کپړې داسې اچولي دي چې په هغې باندې شرنګه دي شرونګه ده که نه وتوبو الی الله جميعا توبه راوړله وی په دې وقف کې اشاره ده دې خبرې ته چې ته اوهو دا خو زه ډېره غټه ګناهګاره یم چې په دې خبرو ما عمل نه دی کړی جواب وتوبو الی الله د تیرو شوو توبه وباسه او اوس سمه شه اوس سم شه وتوبو الی الله توبه وباسئ الله ته ټول ای مؤمنانو لعلکم تفلحون دې لپاره چې تاسو کامیاب شئ وان کې ولایاما منکم پنځم ادب بې واده وله واده وکوي ایاما جمع د ایم ده دواړو ته وایي دا ذکر مله دې ته وایي که نه او دارنګې چې کوم دی لا انسا له چې د هغه دپاره انسا نه یو انسا لا مذکره له چې دغه وله نه یو نو دواړو ته وایي نارینهو ته هم وایي په وخت واده زنانو ته وایي دا معنی کوي که نه وان کې ولایاما منکم نکاح وکړئ بې واده ورته ستاسو نه زه لکه د ادب معنی مې وکړه که نه د هغې وجه دا ده چې زه هر ځای کې داسې کار نه کوم چې کوم ځای کې عادت شم بیا کوم هر څه خیال دی که نه خو لکه دلته فلحال زما اولنۍ دوره ده نو کېدی شي خلکو باندې لکه دغه ولګي د دې وجې نه کوم ځای کې چې ما ډېرې دورې کړې هلته بیا زه هر څه وایم په دې نه یم او بل یو د توحید مسله ده توحید مسله ده نو په هغې کې خو بیخي کنسیشن نه کوم او په هغې کې چې په هر ځای کې بیا مې په زړه کې غوټه جوړېږي چې صفا یې ونه ویم چې په کوم ځای کې مې بیان کړی دی حالات خطرناک دي که نه نو هغه ځای بیان بیا ما صحیح نه دی کړی بس یو څو خبرې مې کړې دي بیا مې په زړه کې غوټه جوړېږي بس زه به د دې نه بیا نه بیان ښه دی خیال دی یو د توحید مسله ده هغه صاف سوتره بیان ده
او یو دا نو دې کې خیر لګ گزارو کا والصالحین او قابل د نکاح تا من عبادکم تاسو د غلامانو نا و ایمایکم او د وینځنا یکونو فقراء کتوای دا غریبانان دي غریب دې کو واده ول حکم نو خبره وګرا نشي وینا زما شری وی سبب تا مګورا مسبب تا ګورا سبب تا مګورا مسبب تا ګورا حدیث کې راځي صحابي ول غریب ما نبی علیہ السلام ول وادو یو یو کا ول یره جو سم ول بلو کا بلې وکا بیا رااله ول بلو کا چې درې مې وکا کار برابر شو دنیا یې شوا برابر شو صحیح ده نو سبب ته مګورا کدی غریبانانی مالدار به کې دی لره الله د خپل فضل نه الله دې پرا خیلم والا وليستعف بالذین ځان دې وساتیا کسانو چې نمو می نکاح طاقت دواده طاقت نشته دي نو خیر دې ځان ساتي والذین حتا تر دې پوری یغنیهم الله چې مالدار دې لره الله تعالی من فضل د خپل فضل الله والذین اشفقم ادب کسان چې لټي کتابت لرا غلام دې او تا توي ما سره لیکلو کما آزاد کا نو آزادې کا حتا مما دغنا ملکت ایمانکم چې مالکان شو دی ول خیلا سنستاسو پکاتبوهم د دې سره لیکلو کوي ان علمتم بهم خیرا کچری تاسو معلوم ک بده کې خیر لرا او ور کوي دا د مال د الله اغنا آتاکم چې تاسو له درکړل دي پینځم دا وم ادب دی چې ولا تکریو بدیاتکم علی البغان یو مطلب دا دی چې د پتیاتو نه مراد وینځي دي نو مجبوروي وینځي بدکارای تا دا د عربو په غریواج باندې رات کوي چې دا غیر رواج دا چې باقاعده به کورونو باندې جنډې لګولې او مطلب دا چې پای کې به بدکاریانه کېدلې نو هغه مراد دی صحیح ده دویم مطلب داره ولا تکریو پتیاتکم علی البغاء زور مکوي په خپل ځوانو جنکو باندې د بدکارۍ کې اراده لري تحسنن د نکاح مطلب زنانه ده یا الګ ده او هغه چې کم دینو واده غواړي خوش وکنه نو تی مجبور وا چې نه ته خلا په خپل نه ولاړ وای خلک وای کنه وای دیلا په خپل نه دی ولاړ چې په خپل باندې ودرېږي نو بیا به ولا واده وکړو خبره پوښ او کله د دې بل طرفو د جینکو مسله دسی یره جی داخله اورګه شپاړه سمې نه دی کړ پوهیږي کنه او لسم او دولسم نه دی کړه او دارنګ چې کوم دینو کله دسی وای یره جی د دې لپاره غوړي چې ته مالدار کورنۍ ګورو ولا تکریو پتیاتکم علی البغاء زور مکوي په ځوانو جنکو باندې د بدکارۍ دا به ته په خپل بدکارۍ ته سده مجبوره کې په وخت ولا سوکا واده وکا په خبره پوښوي دا او بیا وای دا ان ارادنا تحسنا دې ته قید اتفاقی وای یعنی که دا غي اراده دو کنه دا خطبه نه مجبوري صحیح ده یا درې مطلب داري چې د بدکارۍ زیاته ملګری ما مجبور وای زنانه خپلې او جینکې خپلې بدکارۍ ته که اراده لري د پاکۍ بعضی د بدکارۍ زین دي خبره پوښي لکه کالجون دي یونیورسيټي دي او پای کې مخلوط تعلیم دي مخلوط چې کوم د تعلیم خلاف نه یوسبا منګوایو تعلیم دیو کې خو په پرده کې تعلیم دیو کې په پرده کې تعلیم ام ضروری دی خو پرده فرض ده صحیح ده کای دی لګیا دی اوس صحیح ده په پرده کې دیځه تعلیم د کای هر سویل شي خو چې دلته خیال برابرۍ او الته کې مګورسي اسنه چې په مخلوط تعلیم ګډ وډیشن ګډ وډنست شته کنه دلته کې مشته نږدې ستا په دې علاقو کې شته مخلوق تعلیم په یو ډیکس باندې سره صاحبان ناشتي او کته هم زالته خو شی بل شان دی صحیح ده کنه زکه کدا الله نه دلری کوي نو دغه تعلیم ته به ضرورت نشته الله دې خوخ دې ک تعلیم دې خوخ صحیح ده کنه د دې وجنه شاعر ویل دی الله سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ اولاد بھی املاک بھی جاگیر بھی فتنہ
چې دا الله نه دی لري کوي نو دا تعلیم څه دی دا فتنه ده اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ اولاد بھی املاک بھی جاگیر بھی فتنہ او دغه سے اولادم فتنه ده دا سے املاک ملکونم صدا اغم فتنه ده دا سے زمکه او جیدادونه اغم چې کم دینو صدا اغم فتنه ده دا لا سکئی نا حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ نا حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ شمشیر تو کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ چې د ناحق د پاره دي تور او چتک لاغم صدا فتنه ده دا لاسکه چې د ناحق د پاره ناره د تکبیر وی غم فتنه ده صحیح ده کنه مسلمان وجدي او څه په وای الله اکبر نو دا صدا فتنه ده کنه خبره پوښوي نو دام فتنه ده هدا دی وجنا جس علم کے تاثیر سے زن ہوتے ہیں نازنا کہتے ہیں ایسے علم کو ارباب علم جہل یا موت چې د کم تعلیم د وجنا آغا زناننا نه زنانه جوړي زناننا یعنی بے پردگی کوي بے پردگی راولي بے پرده کوي وې دی دسه تعلیم ته اهل علم موت وې مرګ وته وې چې دا مرګ دی خبره پوښوي او بیا فرمایي وې یو قتل کے بدنام وہی یو قتل کے بدنام بچوں سے بدنام نہ ہوتا افسوس کے فرعون نے کالج کی نہیں کالج کی نہ سوچی صحیح ده وی هغه د بچو په قتل باندې نه بدنامي دو خدای کالج سوچ کړه وې کنه نو په خپل به خلک قتل کړي وي تبا کړي وي ان ارادنا تحسنا کدی اراده لري دسه هغه چې کم ده نو سده د پاکي لتاب تا ورد ولایات دنیا دې د پاره چې تاسو لټوي سامان د ژوند دنیا غواړي د دنیا د پاره د شکم دی نو سده هغه وعده ته دغه کړی دی د دنیا په نسبت کله کله وي د دې جهیز نشته د دې چې کم دی نو سامان نشته پلان د دې لپاره کله کله هغه دغه کړي وما یکرهن او چا چې زور کو په دې باندې یقینا الله پر د زور د دینا بخون کې مې رو باندې ترغیب ال قران یقینا علی کلم تاسو ته آیات نوازیا ومثلا من الذين واقعات برتنا دا کسانو چې تیر شوی مکه تاسو نو نصیحت دې لپاره د متقینانو دویمه ایسره صورت او په دې کې مثال توحید او د اعمالو د مشرک ته الله نور السماوات والارض الله دې رڼا کون کې د اسمانونو او د زمکو یا نور په معنا د هادي دی ابن جریر وی ابن کثیر وی الله دې هادي او اهل السماوات والارض ہدایت کون کے اسمانوں اور زمکو والا ہوتا او کبیر وی یا امام مجاہد ابن کثیر قرطبی کبیر آگی وی نور پمانا دا مدبر دے اللہ دے چلون کے دا نظام دا اسمانوں اور دا زمکو مثال درنا دا اللہ تعالی کمشکاتین پشاند تاخ دے پیا مصباح چپائی کی ڈیوئی المصباح پی زجاجہ دیوا پا شیشہ کی پامان دا شیشہ کی دی از زجاجہ تو شیشہ چی دا کأنا کوکب دریون لکا جدا ستورے دے زلیدون کے بلا ولشی من شجرت مبارکہ دا تیلو دا غونینا مبارکتین چی دا خیر نڈکا دا دا زیتون ونا دا نپا مشرق کی دا ولا غربیہ او نپا مغرب کی دا قریب دا زیتوا چی تیل دا غی ورنا دا دی تیل دا غی یوزی ورناو کی ولا علم تمسس ہنار اگر کا نہیں رسیدل دیتا اور ہدایت کے اللہ تعالی لنوری ہی نور طرف تا چاله چواڑی بیان اللہ مثالون خلقو تا اللہ دے پریشی باندے پویا دا مشکات دا چرت دے پی بیوتین پاکورن کی آزین اللہ چا اللہ حکم کڑا دے انتور پا چا اچت دشی عزت دیوشی یا انتوبنا آباد دشی ما مجاہد وی حسن بصری وی انتو عظمہ تعظیم دیوشی یا دادا سمرقندی وی انتور پال هوائی جو پیل اللہ حاجتون دی پکی دا اللہ نو غختلشی جماعت یادی خان انتور پال اسواتو بی تلاوت القرآن مدارک ہوئی تلاوت دا قرآن دی پکی وکڑلشی تفسیر الرحمن کے علامہ محایمی ہوئی چی بیت تطہیری اچت تشی پاک تشی جماعت پاک ساتا او دارنگی چی کم دینو و بی کسرت القنادیل پیها خڑی لیٹونا پکی ولگا وخا یو کدن نیادو بارو نیادو یو پکی یارانو بارا
باتای ماتای لګولي کنه هغه څه دي ناروا دي دنه پکې لټونه ولګوه چې ښه رڼا یې پکې ښه مزېدار صحیح ده د دې وجه نه علما ذکر کوي دا آیات انتهایی مشکل آیات دي دا کوم الله نور السماوات والارض دي او په دې باندې باقاعده علما او رسالې لیکلي دي په دې باندې باچا صاحب علیه رحمت او هغه چې کم دینو په دې کې تقریبا 52 توجیهات کو څو دوپا خو مختصره خبره ده چې مشکات کی اشاره ده دیتا چې تاخ دی اوس رڼا ده رڼا په بنځ کې ده په بنو ځای کې ده نو په بنځ کې رڼا خکار صحیح ده کنه یو بار لیټي نو هغه دومره کار نه کوي یو دن نه دی نو هغه کار ډیر کوي به چې کم دینو په هغه دن تاخ کې خړ پړ شیشه کې نه ده بلکې شیشه څه ده سپینه ده صفا ده بل دا ده چې به کم تیل چې په دې کې اچولې شوی د ناغم صفا دي صحیح ده کنه او دا غې نه بلیږي د زیتونو تیل چې دي کې دې چې دا غې رڼا به نورم خین او کې به خلکو بلول کنه رڼا به خې صفا به یو دغه مثال چې کم دینو د مسلمان دی ها د مسلمان ګوره د مشکات نه د مسلمان سینه مراد ده صحیح ده کنه او پای کې به ډیوه ده نو د ډیوې نه مراد د توحید او د ایمان رڼا ده چې دا په کې څه ده بل شوی ده په خبره پوښوي او د زجاجې نه شیشه ده نو د شیشې نه مراد د مؤمن زړه دی صحیح ده کنه به د په دې شیشه کې درې صفاتونه دي یو دا شیشه صفای بل دا شیشه نرمه ده او بل سخته ده یې نرم هم ده او سخت یو شیشه صفای کې نرمه ده مطلب چې پریوز جوړان صحیح ده کنه او سخته ده مطلب چې دغه کېږي نه کګيږي را کګيږي نه اوس دغه کېږي به دغه څه د مسلمان زړه چې دی نو دا به هم سیو دا دکې به صفاواله وي بل دکې به سختی په چا باندې په کافر باندې اشداء علی الکفار او رحماء بینهم نو نرمیم پکې رااله او سختی پکې عمراله او صفاواله پکې څه دی اغه امراله په خبره پوښوي نو دا ټول کولو شو او به کأن کوكب ستوره دی نو ستوره په خپل باندې څه دی رڼا کوي یذیء ولو لم تمسس هنار رڼا کوي اگر کورو سره ملګری نه دی اوس د مؤمن عقیده هغه چې کم دینو او به سره تیلم ورل تیل څه دی قران او سنت قران او سنت نو د مؤمن سینه اسم صفاوا او چې کله اوس قران او سنت هغه ملګری شو نو نورن علی نور نورن علی نور صحیح راکړه د دیو جن علماء ذکر کوي چې عقیده د مؤمن دا نور دی اگر کده د سره بیان نه اوس عقیده رڼا ده خو که بیان د توحید وک نو بیا څه دی نور علی نور وی په کلام المؤمن نور د مؤمن خبر امرنا د مؤمن کار امرنا وتل امرنا مدخله نور دنه کېدل امرنا فضل کې نور په هو نور علی نور ټول څه رڼا شو یاد ولې چې په دې کې اسمونم د الله پاکي بیانې د الله لپاره په دې کې بالغدو ولا سوال سبا او بیگا څو کې بیانې رجال سړی چې نه غافل کې دي لرا تجارت او نه باید ذکر د الله نه او د پابندۍ د مونږ ورکول د زکات نه یخافون یومن یریږي د غورزینا تتقلب فی القلوب چې پریشان وي په دې کې زړونه او نظرونه لیجزیهم الله دیر پار چې الله بدل ورکړي دیتا خيستا چې دې کړو زیاتې دل را د خپل فضل نه الله رزق ورکړي چاله چې واړي به حساب والذین کفروا اعمالهم کسراب د دې ځنه مثال د اعمالو د مشرک دی خو به داغه دا په دوه قسم دي یو هغه عمل له چې په ظاهر کې خده لکه ګور عقیده د شرک ده عقیده د کفر ده په دې جمعه جوړي داسې جوړي جمعه جوړي مدرسه جوړي داسې بل یو نیک کار کوي نو قبلی کی قسم نه کنه خو په ظاهر کې څه دی ښه کار دی نو مثال یې داسې دی لکه یو سړی دی هغه په یو دشته کې روان دی او تګې شو او د لری شګه ولید هغه شګه پړق وای ته داسې دی وبدي شګوګل وته وای موږ ته شګوګل وایو لری شګه کاری هغه پړق وای دی وای داسې دی وبدي نو روان دی چې الته ورسېده وب نشته دغه سي د مشرک او د کافر عمل لې چې د جمعه جوړ کی لار جوړ کی روډونه س ډیر کارونه وکي نیک عملونه دي کنه نو د خیال چې ماته به الته شي میلاو شي
چې هلته لاړه نو فجعلناه هباء منثورا اسم میلاو نشو. نو دا ظاهري خده وروسته پکې باطینی به دی هغه داسې عمل دی چې ظاهري هم برباد او باطینی هم څه دی برباد. والذین کسان چې کوپر کړه عملونه د دې کسرابین په شان دریک د شګو دی بقیاتین چې په اوار میدان باندې وي یا سبه الظمآنو ګمان کوي په دې باندې تګي ما اند اوبو تګي ځکه ذکر کا چې داغه ته ضرورت دی ګنه ار سړی چې داغه شګي ته ګوري نو بو تخته حتا تر دې پورې ځا جاو کله چې راشي دې ته لم یجد هو او نو امید لره شی ان ایت شی وبني ووجد الله عنده او امم الله د دې په خوا کې نو پورا ور کې د تا حساب او حساب ده الله دې سکندل حساب او کا ظلماتین دویم مثال هغه دې چې هغه چې کم ده نو څه ده به دې کې ګورا چې باطنم برباد دی ظاهرم برباد به ګورا تشبیه المفرد بالمفرد ظلمات البحر نه مراد د عقیدی تیار ده ځکه په دریاب کې درې تیاری دي یو تیار ده پوښه کنه به په چپی دي او به په د پاسه لاوریس ده نو درې تیارې شو چې یو د دریاب خپل تیار ده بل هغه چپی دي هغه شو درې ما تیار په برا وریس هم نو پته ظلمات بعضها فوق بعض کنه بعض دقسی د کافر عقیده اغم تیار عمل تیار او چاته چې نو دا وینا امتیار ده ځکه بل ته دعوت د کو پر ورګي کنه نو دا څه ده تیار ده یادا ده چې ګورا الله رب العالمین انسان لرا درې صلاحیتونه ورکړي دي یو زړه ورکړي الله و سوچ فکر وکا دویم الله غوګونه ورکړي کدا غنی نو د چانه وره کنه دریم کوئی کدام نه وی وی نه کنه نو درې صلاحیتونه هغه درې واړه د تیار شو صحیح ده زړه په بحر دریاب لوجین جوور شو صحیح ده کنه د پاسه چپی دی غوګونه ولا باندې کړه او د پاسه چپی دی نسترګې ولا باندې کړل نو پته ولګېدله چې پینځه تیارې شوي عقیده تیار عمل تیار د نکیدل تیار وتل تیار و مسیره الی النار ظلم ورته تک غم صدا تیار نو ټولې تیاری شو. یادا دا بعض علماء لکه علامه ابن جوزی ذکر کوي چې تیاری دی او د پاسه سدي چپی دی وې د چپونه مراد سره کوپر او شرک دی د پاسه نوري چپی دی هغه جهل دی او د پاسه وریز ده نو الله ولا په دې ظلمانه ټاپه ولګول زنګ ولا راوستلې صحیح ده او کا ظلماتین یا مثال پشان تیارو دے پی بارین په دریاب کې لوجین جاور چې پټکړای دلرا موجون چپو د پاسر دې چپی او د پاسر دې صحابن وریز ظلماتونو تیارې دې بازر دې نه د پاسه د بازو کلا چې رو باسي لاس پلو لم یکات قریبا دا یراها چې وی ویني وې ځان نه ویني نو بل بلا سویني هغه څوک چې نه مقرر کړی د الله هغه د پاره الله نور نو نشته د لپاره نور دلیل عقلی اته نه ګور الله پاکي بیانې د الله د پاره هغه سوچ بردي او کته دی وطور مرغان صافات سب تړون کی کل قد علما هر یو پیجنی صلاته طریقه د عبادت او تسبیح او طریقه د تسبیح یعنی دا مرغانم لګیا دي دا الله رب العالمین تسبیحات بیانای الله په دې پاجي دی کوي بل دلیل خاص الله لپاره اختیارات د برکت دي الله ته واپس ده علام ترې تنګوري ان الله یقینا الله یوزي شړی صحابن وریزي ثم يؤلفو به جوړه خراولي بینه پما بین د اجزاء د دې کی جزونه یو بل سره سکی وریزي راغوند کی ثم يجلو بیا وګر زیدی را رکامن درنی یا قط فقط پتر الوتقا تبوینی باران چراوزی من خلاله دمند دی وریزنا اور علیگی اللہ تعالی من السماء من جبال پیاب برد من جبال دا ذکر دا مشبہ دے او مراد تینا مشبہ بھی دا سا مطلبو چه را علیگی اللہ تعالی وریزی چه اغا پشان دسی دی دا غرون دی دا غرون پشان وریزی بری کنا سپینه وریس شي نو د غر په شان ښکاری یا دا مطلب دی یا دویم مطلب دا دی چې الله رب العالمین په اسمان کې غرونه جوړ کړی دي
هغه غرونه د ګلۍ دي، د ګلۍ نه غرونه جوړ دي. نو هغه ګلۍ الله کته سکی راولېږي. په خبره پوه شوې؟ یا دا ده چې غرونه پیدا کړي او په هغه غرونو کې ګلۍ ده، نو هغه ګلۍ الله سره رالیږي. مختلفو توجیهات دي پکې. ښه وينزل من السماء رالیږي الله تعالی د برنا من جبال پشان د غرونو چې پای کې من بردین د ګلۍ وي. رسۍ دې لرا چاله چې واړي او اړې دې لرا د چانه چې واړي یکادو قریب ده سنا برقي چې پړق د برېښنا د دي. یذهب بالابصار بوزي نظرون لرا. يقلب الله الليل والنهار اړې راړې الله تعالی شپه ورځ. یقینا پدې کې خامخا عبرت ده لول الابصار د پاره د عقل والو. والله خلق كل دابه پنځم دلیل الله غزا دې چې پیدا کړل ار دابه ار زنده سر مما اندوبونا دوبونا ار یو شی الله سره پیدا کړی دی کنه. باجر دین هغه سوق دی يمشي چې روان دی علابت دی په خېټه باندې په خېټه روان دی لکه مار دی. ومنهم او باجر دینا هغه سوق دی چې روان دی الا رجلین په دوه خو باندې لکه انسان دی چرګ دی شاهزاده دی کنه. ومنهم او باجر دینا هغه سوق دی چې روان دی الا 40 په سلورو باندې په سلورو روان دی. ٹھیک ده لکه عام حیوانات دي. ولباز 44 رجلان الى الپین. علماء لیکلي د بعضو 44 پی دي او د بعضو زرخ پیم پکې شته دي. ها آیات د مثال دی. ها یا دا تفسیر نه دی، د آیات تفسیر نه وایو. بعضې په خېټه روان دی نو بدعتي دی، صرف د خېټې د پاره روان دی. بعضې په دوو دلایلو روان دی، قرآن او حدیث دی. خبره پوشي. او بعضې چې کوم دی نو څه شی دی په څلورو. نو څلور کتاب الله او سنت رسول الله او اجماع قیاس شوله. صحیح ده. او یخلق الله پکې غیر مقلد شي چې هیڅ هم نه منم. ها یخلق الله داسې یو مثال غوندې دی. یخلق الله تفسیر نه دی، تفسیر موږ دا نه وایو. ښه خو داسې یو جمله ډولیه غوندې شوه. پیدا کوي الله چې غواړي. یقینا الله دې پرېښي باندې قدرت والا. ترغیب القرآن لقد انزلنا آیات مبینات یقینا رالیږلي موږ آیتونه واضحه. الله هدایت کوي چاله چې غواړي الی صراط مستقیم نیغې لارې ته. ویقولون وایي دې موږ ایمان راوړی په الله په پیغمبر باندې واطعنا او موږ تابعداري کوو. ثم یتولی فریق منهم بیا ګرځي یو ډله د دینه من بعد ذلک وروسته د دینه وما اولئک بالمؤمنین او ندي دا کسان مؤمنانو. وإذا دعوا إلى الله کلا چې روبلل شي د الله کتاب ته او رسوله او سنت د پیغمبر ته لیاکم بینهم دې لپاره چې فیصلو کې په مند دی کې اذا فریق منهم مورزون ناګان یو ډله د دین اعتراض کوي. وَيَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ کچریوی د دې لپاره حق یعنی د پیدا کاری د پکې پیدا یا تو الیه راضی هغه د مزعینین په منډه باندې یا منقادین تابعدار. د هندوانو پهلوان بیا د ځانه جوړ کی چې څوک نه مانی او چې د پکې فائدہ ده او چې د پکې نقصان ده نو بیا وې مړه دلته چا شریعت کړه ده. افی قلوب مرضون آیا د دې پزلونو کې مرض ده. امر تابو نه بل ارتابو بلکې دې شکونه کوي. ام یخافونا بلکې دې یریږي. آیا هی په الله علیه ورسوله چې ظلم وکړي الله په دې باندې او رسول د الله. بل اولئک هم الظالمون بلکې دا کسان هم دې ظالمانو. اته صفاتونه د دې ذکر کړه او بیا ورپسې د مؤمنانو صفاتونه دي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. ظلم وکړي الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد.